حدیث مبارک کی راضی چې د چا دو بیبیانی او دې پکې انصاف نه کوي، دې چې په میدان محشر کې د الله مخې ته ودرېږي، دا نیم وجود به وچی، دا به پالج وخلی، نیم وجود به پالج شدی چې د الله په دربار کې به حاضری وکي، نیم وجود به وچی چې د دواړو بیبیانو په مابین کې انصاف نوي کړي، نو دې به د الله په دربار کې په داسې حالت کې پیش کی، دا معمولی خبره نه ده. نو د بیبیانو په منځ کې به انصاف کوي. نور اوس محبت ستا د یوې سره سیوا دی پاغې ته نه نیولې، هغې باندې د الله د طرف نه ته نه نیولې، نه ته په هغې باندې ذموار یې، خو په دې به نیولې چې یوې له د 1000 جوړه راوړي، بلې له د 2000 جوړه راوړي، او د یوې بیبي سره په مودو باندې میاشتې او کلونه وباسي، او د بلې بیبي تپوس په هفته کې یو ځل کوي. عند الله ذمواري او د دې بیبي حق در باندې تړلې دی، الله به درنه تپوس کوي. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې رب العالمین با د قیامت په ورځ د ښځې حساب د خاوند نه په خپله باندې الله وی زه اخلم، د ښځې حساب به د خاوند نه زه په خپله اخلم.